السلام احترامات طالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله نن چونکې روجه سخته ده خپل کمالات وښودل یو ګرمي ده یو اختر بس نږدې شي که نه بازارونو کې مړه شي ډېر کار هم پکې وکړو ښه یې ستړی کړی یم نن یې داسې ستړی کړی یم او بیا زنانو سره روزګار شي نو تاسو ته څه پته ده اخوا شه دې خوا شه په دویم ځل رالې دا یو څه نه دام راکه نه دام راکه نو یو سلسله ده روانه ده بیا یا نصیب چې بله روژه کې به ژوندي یو که نه بیا یا نصیب چې هغه کنزلمار چې کوم موږ ته کنزلې کوي چې د هغوی دپاره موږ دا کار جاري وساتو که نه د الله نه هم دغه سوال دی چې خدایه یو رنه د خیر کار والي او بل هم دغه کنزلمار دپاره دې کار له ساتي چې به دوی مشغوله وي د دوی دا مشغولتیا هم من کې ده ګرانو کتونکو ما ته یو ورور 4200 روپۍ رالېږلې وې او هغې کې هغه دوه یتیمان ماشومان چې هغوی له موږ کپړې او پیزار اخیستی و هغوی ته مو رسولې خو هغې کې دا کونډه مور او دا لور چې کومه ده چې کوارټرو کې ژوند کوي دا جوړه په 1000 روپۍ دی دا ما په چټ کې اخیستې دا واله دې دپاره هم جوړه او دا د دې دپاره جوړه ده او خوشحالې کپړې دې نه وې اخیستله نه کپړې دې نه وې تاسو راته کال وکړو د عالم رام کړې ما درته اطلاع وکړه تاسو راته چې راشه چې کپړې درکړم ها مور ته به څه وې بس الله دې څخه وکړي دغه ته راته اطلاع وکړه چې موږ د کپړو پسې رالو رادې کړې راځه او چې چا راله رالېږي الله پاک ورسره ډېر ښه وکړي الله دې اختر له مې نه وې دا تا راله راکړې که ستا هم نه وې نه زما نه وې ګرانو کتونکو چې نه رور وي نه پلار وي مور او لور وي او بیا د علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په کوارټرو کې ژوند کوي ډېر ضرورتمند دي انتخابي ضرورتمند دي ما تاسو ته ویلو څوک رابطه کوي په خپل لاس په مزه ته بوځم او دوی له لاس په لاس ورکوي نو دا خو کپړې لاړې په 1500 روپۍ دا یو جوړه دی موږ سره لاندې مارکیټ ته لیکته وکړه خو چونکې هغه به هولسیل ډوډۍ دي او دغه مارکیټ چې وګورې د دې مارکیټ والا ریټ نور هم ګران دی او ورسره سودا چې کوم دی نو هغه د خپل طرف نه ورکوو هغه هم ورکوو ښه څو کال نه راځي د 2 کالو نه راځم او چې راشم تاسو مې تشه نه لېږي دا مې درېیمه پیره شوه چې رالم خدای دې سره ډېر ښه وکړي خوشحاله او ډېره خوشحاله یم چې دې ځای نه ځم ستا په دې شي باندې زما روژه تېرېږي نو دا نو خو څه درک زما نه لګېږي زوی زما نشته لور زما نشته چې ما له بس راکړي صحیح ګرانو کتونکو دا خلک وایي دوی دونه غوړي ورکوي او دونه اوړه ورکوي دا د ښځو نه تپوس کوه د کونډه نه چې دا دوی ورته څونه خوشحاله دي دا یو ماشوم دی څو وروڼه خویندې 15 پلار دې کله وفات شوي یاره پلار مې 3 کاله به کېږي چې وفات شوی دی ستاسو ګټه وټه سره به شي زه یې ګټم وکړم خویندې څه دي 2 خویندې دي 2 خویندې او جی دې روژه کې دا دویم ځل دی او جی خوشحاله د دې ځای نه ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله دا سودا والا او زه وروسته راشه ځان سره یې خویندې راوله چې کپړې وله ورکړو ښه ګرانو کتونکو دغه د علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی موږ وایو چې خپل ډونر څنګه مطمئن وساتو چې د هغوی امانت صحیح ځای ته حقدار ته رسي نه رسي علم خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن باندې صرف دغه تورونه چې له داسې غل چور دا هغه بس څو خبرې چې لکه تا سره څه ثبوت دی یاره دا خلک وایي لکه تا ولې چېرته پیسې ورلېږلي نه دا خو دا خلک وایي لکه تا سره چېرته ناست دي نه دا خو دا خلک وایي راشئ موږ سره لږ کښېنئ زمونږ د ستړیوالې وګورئ او دلته کې د زنانو نه تپوس وکړئ دا آسان کار نه دی ډېر ګران کار دی خو برابر رب یې رانه اخلي او الله دې په هغه دربار کې قبول کړي او الله دې عزت خان صاحب سره دوبۍ غرور سره ډېره مننه وکړي ځکه چې دې کې ما سره 2 ډونر دي او دې کې د هغه غرور سره ډېره مننه وکړي چا چې ما ته 4200 روپۍ رالېږلې وې چې هغې په وجه باندې 2 خاندانونه مستفید شو مننه